اگر ملا په شکل کړي اگر امي په شکل کړي نن ټول د اغینه بغاوت کوو کیږي بنه ملګری زما تعلق سیاسي تنظیمونو سره نه دی زه یو مذهبي لاین باندې کار کوم خو نن ډېر په درد سره ویم زموږ ډېر توقعاتو عمران خان راځي زموږ توقعاتو کاش هر سره نولته لاړه کم از کم د رسول الله د عزت باندې حمله وکړه نوجوانانو ته ویم بس خبره د رسول الله د ذات راغله اوس به موږ په عمران خان باندې لعنت لیکو ملګرتیا به نه کوو خبره د رسول الله د ذات ده خبره د رسول الله د ذات ده خبره نشمري اگر یو صحابي او یو جنګ کې رسول الله ته راغی ورته ویل الله رسوله زما بچی کافر دی اگر کافرو سب کې ولاړو قسم دی مسلسل وګرځېدم ما وی کاش نن خپل بچی ما ته به مخ راشي زه په توره باندې خپل بچی سر ووهم سر ورنه ګزار کړم نن خپل رب ته ورخم یا الله تا په مقابله کې نن بچی پرېښورم یا الله ستا د رسول په مقابله کې نن که بچی راغلی دی رسول الله محبت ته ترجیح ورکوم نن د بچی محبت ته ترجیح نه ورکوم ویل کاش په مخه رانغی که په مخه راغلی وي الله رسول د خپل بچي سر به په خپله ګزارو قلم کوو ګستاخانو صفونو کې خو نه ودرېږئ که نه ګستاخانو تایید کوونکي خو نه جوړېږئ که څوک نه جوړېږي لاسونه اوچت کوي انشاءالله کم از کم غداران به د رسول الله نه جوړېږي انشاءالله محترم عرض مو کوو قربانو دغه سلسله به روانه انشاءالله محترمو دغه دیني مدرسه قرآن مجید د دې حفاظت همیشه په یونو سره شوی دی د دغه ګلشن حفاظت همیشه په سرویونو سره شوی دی هندوستان کې یو دور و د 1857 د جنګي ازادۍ نه وروسته یو خبره مخکې مانه هېر شوه ما خو د عمران خان نوم یاد کو خو چې کوم د ملا په شکل کې غدار ورسره دی د هغه نه به هم بایکاټ کوو انشاءالله پیژنئ د غدار پنجپیری په شکل کې پیژنئ د 10,000 روپو باندې ایمان خرڅونکې طبقه ظالمه دا خو د رسول الله د ذات مسله وه ظالمه دا خو د رسول الله د عزت مسله وه تا خو د هغه د سجدې تعویل هم وکړو تا هر څه وکړه نن د رسول الله د ذات په مسلې باندې نن د رسول الله د عزت په مسلې باندې څنګه خاموش شوې خارجي تا خو د کفر پتوې لګولې نن خاموش څنګه شوې برالعرض به کوو اسلام دغه ګلشن د پستروینو آباد دی هندوستان کې هغه دور چلېدو دیو د مسلمان د لاس نه قرآن اغوستو انګریز اپریشن شروع دی د قرآن نسخې راجمع کوي په 2 کالو کې 3 لکه نسخې راجمع کړې وې سوځولې یو محله کې اپریشن شروع دی یو عالم مخې ته ورغی قرآن مجید نسخې راجمع کوي هغه عالم ورته په دې څه کوئ ورته وایي دا سوځو ولې سوځوئ وایي د مسلمان تعلق ورسره ختمو هغه خپل یو ماشوم بچی راوغوښتو وایي بچی شروع شه د هرې سپارې نه یو رکوع په یاد ورته تلاوت کړه هغه ورته اخره کې ورګې ورته وایي دغه نسخې خو به وسوځوئ خو قرآن دغسې لکونو سینو کې محفوظ دی دغه نسخې خو به وسوځوئ خو د دغه سینو سره به څه کوئ دغه سینو نه خو تاسو نشئ ویستی هغې ګرفتار کړه بوتله دا هغه دور و خفیه تحریکونه زیر زمین چلېده دیو باندې تشدد کوي وایه قاسم نانو تیج کہا ہے اس کے ساتھی کہا ہے اس کے ٹھکانے کہا ہے اگر ورته انکار کوي کله چې ښه تشدد وکړو ځان یې ستړی کړو اگر ورته اخره کې وایي هغه عالم ورته دا بچی مې شهید کړه بیا به درته ووایم بچی مې شهید کړه د بچي په شهادت کې څه راز دی انګرېز ورته بچی مې شهید کړو هغه معصوم بچی کاش د هغه پلار په بدن په زړه به څه تېرېده کله چې د هغه له مخې بچی شهید کېدو هغه معصوم حافظ قرآن شهید کېدو بچی شهید کړو انګرېز ورته اوس ووایه که نه هغه ورته ها تر اوسه خو دا یېره را سره ما وایي چې زما بچی هسې نن زما د ظلم او تشدد نه ویرېږي تاسو ما په ظلم تشدد سره قتل کوي بچی درته بعضې رازونه ښکاره نه کوي نو اوس مې غیر هم ختمه شوه اوس که بدن ټوکړی ټوکړی کولی شئ بدن ټوکړی کوي څومره تشدد کولی شئ ویې کوي په څومره سختۍ سره ما شهید کولی شئ شهید کوي خو انشاءالله یو راز به درته ونه وایم هغه انګرېز اخرې کې تپوس کوي وجه څه ده ولې نه وی دومره سغزلی ولې شئ هغه ورته اسلام او ایمان حرارت ژوندی دی ما تر دې اجازت نه راکوي هغه انګرېز د اسلام او ایمان نامه چورې پاگل کېږي تفتیشی افسر لیونے کی اسپتال کی کم ڈاکٹر تیجی بوزی شکی وہی what is the اسلام اور کئی تکلیف ترک سرے ٹینشن سرے استراب سرے تکلیف سرے اور کئی what is the اسلام اسلام سے شی اگر پس سمجھ کی راپل سبن راتلا دار اسلام اگر حرارت دے
پرون چې کله بلال حبشي په شګو پروت و د پاسه ورباندې ګرم کاڼی پروت و بلال حبشي په هغه وخت کې د احد ناره د هغه ظلم نه و سره کړی د ایمان حرارت زیاتېدو هغه احد ناره هغه له خولې نه بهر راتله هغه ته پته نه وه دا د ایمان هغه حرارت دی کله چې صحابه کرام په دور باندې راځلولی کېږي صحابه کرام پالسۍ ته راولي یو صحابي ته وایي ته دومره ووایه چې ستا ته دومره ووایه آیا ته غواړې ته دې په خپل کور کې په ارام سره رسول الله ته تا په ځای قتل کړو شي هغه ورته ها ته خو دا خبرې کوې زه دا هم نه ګواره کوم زه دې په خپل کور کې په ارام سره یم د رسول الله په خپې مبارک کې یو ازغی قدرې ملاړ شي دا د ایمان هغه حرارت و پرون چې شیخ الهند د مالټې په جیل کې په ورونو ملاس دی د هغه د بدن ایماني حرارت سره اور ختم کړ لیکن د ایمان هغه ناره خاموشه نه شوه دا د ایمان هغه حرارت و مخکې چې احمد علي لاهوري د ورته حکمران هغه بوډا بدن باندې په یخ یخنۍ کې په واورې د پاسه سملاو بیا راغی تپوس ورنه کوي بدن بې بسه شو بدن کال پرېښودو وایي احمد علي بتاؤ کیا حال ہے هغه ورته جواب ورکوي وایي جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کے حالات اور بھی بڑھ رہا ہے بدن خو یخ شوی دی ایمان حرارت زیات شوی دی محترمو دغه دیني مدرسې د قرآن محافظ ادارې دي انشاءالله دغه مدرسې به ابادي ساتو که نه انشاءالله خپل بچي به هم رالېږو ورته که نه انشاءالله خپل بچي راولئ دا د اسلام د دغه ګلشن محافظینو صفونو کې ودروئ الله ته ځان ته ذخیره تیاره کوي قسم دی وخت ډېر د بېدردۍ دی وخت ډېر د بېایمانۍ دی وخت ډېر د مشکلاتو دی او نن محترمو را څو ورځې میاشتې خو مسلسل ډېرې سختې دي الله دې خیر وکړي مخکې څه کېږي نن مخکې ورځو کې شیخ صاحب الغ صاحب شهید شو داسې عملونه کیسه راغله امت دردمند و د شیخ صاحب الغ شهید رحمه الله کیسه راغله امت دردمند و نن سحر تقریبا یا د شپې شوې داعی کبیر داعی اسلام د انسانیت محسن حاجی عبدالوهاب صاحب نور الله مرقدهم وفات شو امت د هغوی د سایې نه محرومه شو یقینا هغه کامیاب شو رب ته ورغستلی شوی و شپه ورځ مسلسل جهد مسلسل کله ګرمي یخني نشته دی بیماري صحت نشته دی هر حالت کې منډې منډې پوره بین الاقوامي سطح باندې استلی شوی و رب ځان ته وبلو نن به هغه د ارام ژوند تېروي خو امت د هغې د خیر نه محرومه شو الله دې موږ د نور خیرونو نه محروموي امین ووایو مدرسو سره تعاون وکړئ ملګرتیا وکړئ مال راوړئ ولګوئ دغه مدرسو ته خپل بچي راولېږئ رالېږو به که نه به رالېږو انشاءالله رالېږو به وعده ده څه وعده ده لاسونو سره الله دې عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله موږ وروسته به زموږ شیخ استاذ الحدیث شیخ مکرم محدث کبیر شیخ العزیز مولانا محمد ادریس صاحب د عمل برکات او ملالي بیان کوي او مجموعه ټوله د هغوی لپاره جوړه شوې ده انشاءالله ټول به په استقامت سره تر اخره پورې ناست یو که نه انشاءالله ټول به تر ماښام مونځه پورې دغلتې ناست یو ختمونه به هم کېږي انشاءالله ناست به تر اخره پورې زموږ یو ملګری به بهر ولاړي د الله تعالی ذات او صفات ډېر حساس او اهمه مسله ده امام مالک غونته کې هستۍ چې هغې باندې کله باس کوو خولې ته به یې په ګاډۍ ټماټر خرڅېږي او هغې هم پرې بحثونه کوي نو هغه مسله کې زموږ عقیده نظریه زموږ دلایل په اسان الفاظو کې زموږ کتاب پرې راغلی بهر به یې هر ملګری د ځان سره ویسي انشاءالله